أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو اوریدونکو، نن مختصر غونتی یو وړوکی غونتی کلیپ هغه د دې باره کې دی د بونیر په علاقه کې د یوسف په نوم باندې یو لویه فتنه راوتې ده. بعضې خلک ورسره لیکي مولانا یوسف صاحب، لیکن حقیقت دا دی چې دا د سره مولانا دی نه. هغه ته یو څو خبرې دي او وقتاً په وقتاً به د هغه د هرې خبرې جواب وي. اول دا ده چې دا د دې زمانې لویه فتنه ده. مولانا نه دی، عالم نه دی، یعنې که دی مولانا یې دی عالم وي نو دی دې د هغه مدرسې سند وښیي چې د کومې نه دی فارغ. د کومې مدرسې نه چې دی فارغ وي نو دی د هغه مدرسې سند وښیي په میډیا باندې. د کار څه دی؟ بس موبایل ته ناست دی، نه د ده څه جومات سره نسبت شته، نه مدرسې سره شته، نه علماو سره شته، نه صلحا او اتقیا سره، نه طریقت سره، نه شریعت سره. خلاصه دا چې د دین هېڅ قسمه شعبې سره د ده هېڅ قسمه نسبت نشته دی. په تکوجره کې یا بیټک کې ناست دی او موبایل یې پیدا کړی دی. د مشایخو، د اکابرو، د پاکو خلکو د بیاناتو ټوټې رالي او بیا هغې پسې خپل کلیپونه کوي. نه چېرته دی د قرآن شریف آیات وایي، نه چېرته حدیث وایي، نه د فقه عبارت وایي، نه د بزرګانو د مشایخو څه اقوال نقل کوي، خو د خپل ځانه لګیا دی، کله یو بکواس، کله بل بکواس، کله بل بکواس. د هغه حقیقت څه دی؟ د هغه حقیقت صرف په دې وخت کې چې کوم منکر حدیث دي د هغې تعریف کوي. کوم چې هغه د غني غوندې شاعران چې د هغې د شعر شاعرۍ هېڅ قسمه د دین سره نسبت نشته، د هغې تعریفونه دي. او کله چې کوم دی د نیشنل پارټۍ تعریفونه دي، دغه د ده کار دی، دغه د ده چې کوم دی موضوع ده او دغې د دین دپاره خدمت دی. که دا د دین خدمت وي نو دا د سره خدمت دی. بهرحال ده چې کومې خبرې کړي دي چې اوس د جنت چې کوم حور علمان دي د هغې پورې خاندګانې مسخرې، یا د عرفې د ورځې چې کومه روژه ده د هغې باندې ګناهونه معاف کېږي هغې پورې، یا مونځ باندې ګناهونه معاف کېږي، صغایر واړه ګناهونه، په روژه باندې، په حج باندې د هغې نه انکار، یا دا چې په مخ د ځمکه باندې الله ته بهترینه ځمکه د مساجدو ده او بدترینه ځمکه د خاریو ده، دغه حدیث نه انکار. داسې وخت په وخت یو ورځ نه بل ورځ ته، بل نه بل نه، یو څیز نه چې کوم دی انکار. نو دغه فتنې زموږ په منځ کې پیدا کېږي او الله پاک دې د ولی کامل مولانا بیجلګر رحمت الله علیه په قبر باندې انوارات ورئ. هغه یو خبره فرمایله چې زموږ داسې ملک دی که دې کې چا د خدایۍ دعوه وکړه نو دا هم بندګان پیدا کېږي. دا فتنه ده، ده پسې به سبا خلک روان شوي. تاسو ګورئ د هغه چېرته په یو کلیپ کې چېرته آیات شته، چېرته حدیث شته، د علم خبره شته. دغه یو فتنه ده. نو ټیم په ټیم بیا د ده د هرې خبرې وضاحت کېږي، د هغې جواب به کېږي. خو څومره مسلمانان دي، ساده لوح مسلمانان، درخواست کوم هغې ته چې د دې فتنې نه ځان وساتئ. د ده په یو خبره باندې یقین ونه کوئ، نه پرې بروسه وکړئ، ځکه نه ده سره دین شته او نه ورسره علم شته دی. او بیا د داسې پاک شخصیت چې د هغه علم، د هغه تقوا، پیري طریقت، رهبر شریعت حضرت مولانا مفتی ګوهر شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د دې زمانې محقق العصر دی، دی هغه ته چیلنج ورکوي. مړه ستا دې خولې ته وګوره، هغه ته چیلنج ورکولو ته وګوره. د ده دغه بکواسات دي. کله د زینت المحدثین استاد العلماء نمون اسلاف شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه ده پرې نه ښودو. مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا منظور مینګل صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه ده پرې نه ښودو. د تبلیغ مشر حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه هغه ده پرې نه ښودو. دا یو لویه فتنه ده. څومره مسلمانان دي د دې فتنې نه ځان وساتئ. دا عالم نه دی او نه یې علم سره نسبت شته دی، ځکه ده د یو عالم پرې نه ښودو. هغه مشایخ، هغه پاک خلک چې شپه ورځ د هغې د دین خدمات دي، د یو پرې نه ښودو. دې بدبخته ظالم
دا عالم نه دی، صرف د غني د شاعرۍ د هغې ترجماني کوي چې دومره شوق دی د شاعرۍ سره. نو بیا د ولي کامل امام الشعراء عبدالرحمن بابا جي رحمة الله علیه اشعار ګوره، فخر کشمیر عاشق رسول حاجي محمد امین صاحب رحمة الله علیه د هغه اشعار وګوره، د لوخار د عبدالله بابا اشعار وګوره، د غمجن محمد زمان صاحب رحمة الله علیه اشعار ګوره. بیا چې دومره شوق دی د اشعارو سره د دې پاکو خلکو اشعار ګوره. نو ته د غني هغه اشعار وایي چې هغه نه دین پرېښی دی، نه علما پرېښي دي، نه جنت پرېښی دی، نه د هغې نعمتونه پرېښي دي، د هغه تعریفونه کوي. او کله چې کوم دی د نېشنل پارټۍ د لوی میلو د هغه تعریفونه کوي، دا ستا علم دی، دا چې کوم دی ستا دین سره نسبت دی. نو د دغه سړي نه دا یو درخواست دی هر یو مؤمن مسلمان ته چې د دې لویې فتنې نه چې کوم دی ځان وساتئ. نور باقاعده دلته چې کوم کلیپ راځي د هغې به انشاءالله ډېر جواب کېږي. نو زما دا درخواست ټولو ته دی چې د دا غټې فتنې نه ځان وساتئ.